السلام علیکم ملګرو. بالاخر داسې عالم داسې مفتی چې د ده په اعتدال باندې ختمه ده او د ټولو مسلمانانو د ده په اعتدال باندې هغه د ده سره واقف دي چې دا څنګه عالم دی. د مفتی محمد اکبر حقانی صاحب غوندې د عالم استاد مفتی فضل غفور صاحب اخر هغه هم خاموشي ماته کړله او مسلمانانو ته یو پیغام ورکړی دی، د اعتدال د مینې او د محبت ډک پیغام یې ورکړی دی او په دلیل سره یې ورکړی دی. د ټولو ناول تاسو د مفتی منیر شاکر صاحب د زوی یو کلیپ چلیږي چې بالکل د اورېدو نه دی او د هغه خبرې چې زموږ په خوله نشي راتللی، داسې قسمه الفاظ او خبرې کړي دي. او ورپسې بیا د مفتی فضل غفور صاحب دا پیغام دا نصیحت دا خبرې واورئ او مخکې مسلمانانو ته ورورسوئ. د فتنو دور دی، الله دې موږ د هرې فتنې نه وساتي. منکرین حدیث دا فتنه ډیره په تیزۍ روانه ده او ډیر مسلمانان په خپل لپیټ کې اخیستي دي، بالخصوص هغه نوجوانان چې هغه په بهر ملکونو کې دي د دې فتنې په لپیټ کې دي. نو دا ویډیو خامخا وګورئ او مخکې د ملګرو سره شیر کړئ او که ویډیو هم خوښه شوه نو ضروري لایک کړئ او دا چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. راځئ د مفتی فضل غفور صاحب د هغې نه مخکې د مفتی منیر شاکر صاحب د زوی دا خبرې واورئ او ورپسې بیا د مفتی صاحب دا خبرې واورئ. قرآن ته الله ښکاره ویلي چې هذا کتاب مبین. د قرآن آیت ماته صحیح یاد نه دی خو مفهوم یې دومره راته یاد دی چې الله تعالی وایي چې پیغمبر ته یو ټایم کې وویلی شو په دې اخر ټایم کې چې دین مکمل شولو ستا، نو دین یې څه شي ته ویلی و؟ بخاري ته یې دین ویلی و، مسلم ته یې دین ویلی و، ابو داود ته یې دین ویلی و، ترمذي ته یې دین ویلی و، ابن ماجه ته یې دین ویلی و. سوچو کا 105 روایت دسی دی چې هغه د قرآن سره موافقت خوري او زما مولا زما مفتی زما شیخ الحدیث محترم زدا ورته نه یم دا سوچونه عقیدې نظریې غلطې جوړې شوي ځکه کوي والله چې صرف د دې وجې نه کوي دا خلک چې دې ته دا خبره سمه ښکاري، دې نظریې سوچونه غلط جوړ شوي دي. 105 روایت صرف هغه د قرآن سره موافق راغلي. ته سوچ خو که دې خبرې ته او دوی به د مدرسې مخ نه یې لیدلی او تاسو ته به د شریعت مسایل به درته ښایي، نو په خپل هم ګړنګونو ته ورتاو شي او بل هم د ګړنګونو نه ورتاو شي. بیا کله وی تراویح نشته دی، بیا کله وی په اذان کې د فلانکۍ کلمه نشته دی، بیا نوي نوي خبرې دا د قوم ته او قوم هم په بېدینۍ کې دومره خوشحاله دی او د دین د حکمونو نه دومره تنګ دی. هر سړی چې هغه دوی ته په مسایل شرعیو کې سهولت او اسانی راولي دوی یې په دغه سر باندې کړي. هغه خلق چې د الله د دین تعبیرات او تشریحات بدلی، یاد ساتئ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. کوم خلق چې د امت مسلمه مسلمه تعبیرات او تشریحات خرابوي او بدلی، صحابه د آیت یو ترجمه کړې ده او دی لګیا دی د بل ترجمه کوي، تابعین یو ترجمه کړې ده او دی د ځان نه ترجمه کوي. سلف الصالحین او ائمه مجتهدین 1400 کاله یو تواتر عملی را روان دی او دی پکې د ځان نه یو خبره راوباسي، دی ته الحاد ویل کیږي. دا زندقه ده، دا الحاد دی. د شریعت مسلمه اصطلاحات هغه بدلول، خپل من مانی خبرې په هغې کې وردن نه کول، هغه شاملول، دا ډېره لویه فتنه ده او دا فتنه په دې وخت کې په ډېر لوی عروج باندې روانه ده. ځوان کل زمونږ علماو ته نه کېږي. مفتی صاحب زما براه راست 15 کاله استاذ پاتې شوی دی، زه دې ته وایم استاذي ښه 15 کاله ما د مفتی صاحب نه براه راست سبقونه ویلي دي. دا زمونږ اساتذه دي، ټول علما دي خدای ژوندي ساتي او دا زمونږ د بونیر د علماو یو تاج دی، زمونږ یو سوری دی، زمونږ یو اسره ده، زمونږ یو تسلی ده. مونږ پې اسې راټول یو، مونږ ورته اسې خوشحالیږو. خدای دې د ټولو علماو خصوصا د مفتی صاحب خصوصي الله دې د هر طرف نه حفاظت وکړي، الله دې حامی و ناصر شي. واخر دعوانا ان الحمد